فری سولر سسٹم به د کل نه شروع کیږي، کم چې د خیبر پختونخوا پروگرام دی نو دغه فری سولر سسٹم به د کم تاریخ نه شروع کیږي او د دې لپاره به منګه رجسٹریشن چې دی دا به څنګه کوو. د دې په باره کې ځینې کسان چې دی بار بار تپوس کوي او په سوشل میډیا باندې هم د دې په باره کې ویډیوګانې چې دی دا چلیږي چې په دې طریقه باندې تاسو رجسٹریشن چې دی دا کولی شئ. که کومو کسانو رجسٹریشن نه کړی نو هغو لینک ورکړی چې په دې لینک باندې کلیک کوئ نو په دغې طریقه باندې تاسو رجسٹریشن کولی شئ. نو یو کس ته بار بار موږ ته کمنټس کوي، هغه وایي چې د هغې معلومات راغلي دي خو ستا سره دغه معلومات نشته، ته د دې په باره کې لازم ویډیو جوړه کړه، د دې په باره کې چې دی سرچ وکړه. په هر ویډیو چې دی هغه ماته دغه کمنټ چې دی دا بار بار کوي چې تا په دې باندې ویډیو جوړه نه کړه او نوي معلومات چې دی هغه راغلي دي. کله چې نوي معلومات راشي نو هغه موږ ستاسو سره شیر کوو. اکثر ځینې داسې شي چې هغه موږ ته لیټ پته ولګي، خو ځینې داسې چې د هغې لپاره موږ سرچ وکړو نو چې سرچ وکړو او هغه موږ ته راشي نو موږ چې دی ویډیو جوړه کړو. اکثر موږ ته لیټ راشي نو موږ لیټ چې دی په هغې باندې ویډیو چې دا جوړو. نو دا کم کس چې تپوس کوي چې ته بار بار د دې په باره کې سر نو د دې په باره کې چې موږ ته معلومات راشي نو موږ ستاسو سره شیر کوو. نو دی اوس وایي چې رجسټریشن به دوباره د دې لپاره څنګه کومو کسانو چې رجسټریشن کړی هغه دې تمه ناست چې دا به د کل نه شروع کېږي. نو دا کم چې دا نوی زموږ وزیر اعلی ده سهیل اپریدي نو ده ویلو د مارچ په میاشت کې کسولو د مارچ په میاشت کې دا ویلو چې په دې باندې کار چې دی دا به ډېر زر شروع شي او فری سولر سسټم چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. د دې تقریبا چې 2 کاله 3 کاله چې دي 2 کاله پورې د دې وشو چې د دې اعلان شو خو تر اوسه پورې لا نه دي دغه شوي. نو اوس هغه چې دی دوباره دا ویلو چې دا به شروع شي په هغه ورځو کې چې دی موږ په دې باندې ویډیو کړې وه. خو دا کس دا خبره هم کوي چې دوباره رجسټریشن لپاره ځینې کسانو ویډیوګان نو ځینې کسان چې دی هغه خپل ویب سایټ او خپل ویوز حاصلوي نو د دې د وجې نه چې دی فیک نیوز چې دی دا هم شیر کوي یا هلته کې چېرته څوک یو پوسټ وکړي نو هغه پوسټ چې دی هغه راوالي هغه ډایرکټ دغه کړي. نو اکثر ځینې کسان د پوسټ نه راوړي، ځینې قصدن چې دی هغه دروغ وایي. غلطیږي خو هر سړی، خو ځینې کس چې دی هغه د دې لپاره قصدن چې دی هغه دروغ وایي، هغوی زما په ویډیو ویوز راشي او زما ویب سایټ چې دی دا څوک ویزټ کړي. نو زما سره خو په ډېرو ټاپک باندې چې دی زه ویډیوګان جوړم او تیار ویډیوګان چې دي دا را سره هم دنیا پراته وي. نو زه دغه چلته چې دی دا نه یم جوړ، خو د دې کس دپاره مې دا ویډیو وکړه چې نه نوی رجسټریشن کېږي دا د حکومت د طرفه هم نه کېږي ځکه زموږ ویډیوګان چې دي دا د حکومت کسان هم ګوري. نو اوس چې دی نوی رجسټریشن نه کېږي په ازوړ رجسټریشن به وکړئ. تر اوسه پورې خو دغه شان خبره ده، که په راتلونکي وخت کې پکې څه اپډیټ راغی نو هغه به زه ستاسو سره هم شیر کوم. بل دا چې تر اوسه پورې د هغې بیا بل څه اپډیټ نه دی راغلی چې زه ستاسو سره هغه اپډیټ چې دی دا شیر کړم. دغه اپډیټ و چې هغه ما تاسو ته په مارچ کې ویلو، د هغې نه وروسته د هغو له طرفه څه معلومات نه دی راغلی. کېدی شي دا ویډیو زه اپلوډ کړم او بیا نوي معلومات راشي نو چې نوي معلومات راغله نو هغه به زه ستاسو سره شیر کړم. خو حالن ساعت پکې نوي معلومات چې دي دا څه نه دي راغلي. په سوشل میډیا باندې چې کومې خبرې چلیږي نو دغه ټولې چې دي دا فیک دي.